وبركاته. الحمد لمن تفرد بالقدم وكل شيء ما سواه بالعدم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. علماء واجب الاحترام، مشران عزیزان او زمن د سلسله نسبت رسولی صلی الله علیه وسلم د گلشن بهترین او خپل غازیانو تاسو سره زه مخاطب یم. یقینا زه صدا سے پروفیشنل مخاطب نه بنماله د تقریر چل راځي، چونکه زمونږ د مشرانو حکم وي الامر فوق الادب. علما هم پکې ناسي او خلک به پکې ناسي. بهرحال اوین اجازه غواړم چې څو خبرې ستاسو مخې ته عرض کړم. د ټولو نه وړاندې خبره دا ده چې زمونږ او ستاسو نسبت دی. نسبت څه ته ویل کېږي؟ نسبت هذا تعلق تبیلی کېږي د تصوف په ژبه کې چې په هغې سره حضرت انسان الله ته رسي او دته پې الله ملاویږي، خو شرط دا دی چې نسبت برابر وي، صحیح نسبت. دا دومره عظیم څیز دی چې د چا سره نسبت وي، د هغه نسبت په وجه باندې هغه ته مقام ملاویږي، که ښه او که بد وي. مختصر دا چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په ټول په یک وخت کې علما مو، مفسرین مو، غازیان مو، تبلیغیان مو، هر څه ځکه دا د نسبت اثر د دې وجه عبدالله بن مبارک رحمت الله علیه نه چا تپوس وکړو، ویلي صاحب عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه بهتر دی که حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ بهتر دی؟ عبدالله بن مبارک رحمت الله علیه داسې سوچ ورته ویې د ادب د دایرې نه بهر قدم مږده، بې ادبه کېږه مه. هغه ورته صاحب ولې ویلې ته د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه مقابله دا د عمر بن عبدالعزیز سره نشي کېدی. عمر بن عبدالعزیز که دا تمام دنیا د عمر بن عبدالعزیز غوندې شخصیت نه ډکه شي، و د حضرت معاویه مقابله نشي کولی. ولې؟ په دې وجه نشي کولی چې حضرت د هغه مقابله خو ډېره لویه ده، او حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه چې په کوم اس باندې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره جهاد له تللی دی، او د هغې اس په سپینو کې کومه خاوره ننوتې ده، هغه خاوره یو طرف ته کېږدي، او تمامه دنیا د عمر بن عبدالعزیز نه ډکه چې د هغې خاورې مقابله نشي کولی. ولې د هغې نسبت د چا سره دی؟ صلی الله علیه وسلم سره. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د خپل بچي محاشره د هغه وظیفه کومه مبارک عبدالله بن عمر بن ګوره سړی نه دی ویلی، دا په صحابو کې په سیرو صحابه کې وګورئ، دا صوفي صحابي دی، د رسول الله مبارک یوه طریقه هم نه پرېښې، هر عمل هغه به پریکټیکلي کوو. پریکټیکلي پیغمبر په لاره څنګه تللی دی، رسول الله مبارک ناس څنګه دی، خبرې اترې څنګه کړي، ملاس څنګه دی، ناس څنګه دی، تکلم یې څنګه، دا ټولې به هغه پریکټیکلي کولې. دا صوفي صحابي دی. حضرت عمر هغه له وظیفه کومه مقرر کړې وه؟
نو پلار تشویق له وکړه ویلې بابا لکم صحابی رسول الله مبارک یم او ستا په رعایه کې یم تا حضرت زید رضی الله تعالی عنہ ته ډېر ورکړی حضرت اسامه له ډېر ورکړی دي هغه وظیفه ډېر مقرر کړی ده او مال دې کمل هغه ورته وایي بچیا خبر کېږم حضرت زید دا حضرت اسامه رضی الله تعالی عنہ ده حضرت اسامه ده حضرت زید رضی الله تعالی عنہ او حضرت زید دا رسول الله مبارک مو بوله بیٹا چې ورته موږ تاسو دا دې دیو جن دې حضور صلی الله علیه وسلم سره نسبت او استاد پلارنا د پلار حضور ته ډېر خو په دې ول باندې دا ډېر مقرر کړی دا د نسبت عمل یو خبره ده خبره کوم چې الله په نسبت صبر کوي دغه زموږ استاد نسبت دی هغه دا ورو یاد ساتي غره تاسو په خپل کلی کې د پلان په نوم ډېر کم یادې نو کومه تاسو غلط عمل وکړئ چې دا د پلان کې تیر مرید دی نسبت باندې بدناموي غره یاد ساتي په دهلی کې یو چې کتره ولګي او یو سړی چې جیبو او دا ورته کولاو په باندې کې چې راځي کوم نو هغه نوم دی عیسایانو عیسائی وسره هغه په واپس ویوړ هغه له ورکړ چا ورته نه دومره قیمتي مال دې پکې جمع کړ فلا سره غل ځان په دې غیب کړو نور کوینا پیدا د بل پیغمبر اتباع کوو زمانه سبب د رسول الله مبارک سره دی دا شنه چې د قیامت پر ورځ د پیغمبر زما پیغمبر ته کیږي چې ستا امتی زمانه غلا کړی په دې وجه دې ته پټو واپس د نسبت باندې کوم خیال سره د په نسبت الله صبر کوي الله اکبر جنید بغدادي په تاسو ټول پیژنئ د تصوف ذکر کی چې په هر لړۍ کې راغلي دي دا باره کې راځي د دې تصوف د میدان نمک کې بهترین پهلوان دون پهلوانی به کوله او شاهي پهلوان عام پهلوان نو شاهي عالمي مقابله به کوله یو سید سادات کورنۍ یو سره ولګي په پروګرام راغلی ډېر ولګي راغلی او کمزورې وجه د وجود نه کمزورې او د صحت نه کمزورې دوی مليار زبم دي مقابله له رشد او جنید بغدادي ته خپل عرض وکړ ولا خبره ورته وکړ زګه عالمي مقابله کې باندې کې د پیسې خمیلاوي مراعات خمیلاوي عام مقابله کې خدای رسول ملي دلا او شاهد هغه کې خط داخل کو چیر مان دي پهلوانی کې د مقابله کې یو ځای کې نصر هغه ورته باچا جګل دی ولې نو وی خان دی ته په دې یو ظالم نه هغه سید تاسو درخواست داخل کې زو سره مقابله وجود تمام وره چې جنید بغدادي ته وی هغه سید زو تیاری مقابله وخراغه میدان سجاو شو باچا ناس ته ټول خلک ناس دي چې دا بس کیږي دغه یو طرف ته عالمي چمپیون دی او بل طرف ته یو نحیف او کمزور او لاغر هغه چې کله د میدان ته ورغی کاړي ته پښو د دې ورکه ورته ویسه ته وړي د پهلوانیانه غټه هر څکه قابل مې تکړه مې ځکه کمزور یم سره مقابله نه خو زه د سعادت کورنۍ د رسول الله مبارک د اولاد نه زما په کور کې ډېر زیاته نه هغه کته نن ځان لږ کته کو نو وختي به عزتي به دی وشي فزد سعادت ہے اللہ تعالی بدے لوی مقام دے جنید بغدادی سوچو کو الگ الگ مقابلے دے کٹلی شپت لگی بس دا سړی اوچت کو په خپل سینه باندې کېنه او یې راوګه ورځو راوي ورځو یو ځل باچا نه منله نه بیا دوباره باندې جنید بغدادی نن راوګه په سینه کېنه باچا ورته ډېر الله انت ان کومه د دې کمزوري سړی دی ویل دا چې کو دا چې دې خبرې اترې ورته وکړې ډېر زیاتې په دې سپټې ورته وکړې کور ترې خدای ورته نه دی دا څه چلو دی یو داسې خدای راز نه کوله او چې هغه ته وکړي سړي نسبت یې رساله کړه الله اکبر د رسول الله مبارک نسبت راکړه
چې د شپې وده شو وختي بې عزتي خو یې شو چې د شپې وده شو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته خوب کې راغی او ورته سوی ای جنیره تا زما د نور دپاره زما د ذات دپاره زما د اولاد دپاره لږ شان ځان بې عزته کړو لږ شان د خپل عزت په خاوره کې میلاو کړو خو یاد وساته جنیره موږ به ستا د عزت ډنګه په ټوله دنیا کې بچه کړو دې ته ویل کېږي نسبت وروڼو عرض مې دا دی چې تاسو به ګورئ د خپل نسبت خیال ساتئ ښه داسې نه چې ستاسو په وجه باندې دا نسبت بدنام شي نسبت به نه بدنامه وکړه کوو انشاءالله که نه خیال الله دې ما له تاسو د عمل توفیق راکړي دویمه خبره هغه دا ده چې دا مجلس د درود شریف دی د څه دی درود شریف باندې ځان پوهېږئ درود شریف دا سینه ده چې زه تاسو ته ووایم درود ووایم دا حکم د چا دی د الله دی ان الله وملائکته یصلون علی النبي الله وایي زه او زما فرشتې زما په نبي صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي ای مؤمنانو تاسو پرې درود وایئ د حکم د چا دی د الله دی نو که موږ او تاسو درود وایو نو موږ او تاسو به د چا سره شامل شو د الله رب العزت او د الله د فرشتو سره ځکه دا حکم د الله دی او حکم قطعي دی په دې کې بدلون هم نشي راغلی او علماو دلته لیکلي دي چې کله دا آیات ستاسو مخې ته تلاوت شي نو بیا درود وایئ صلی الله علیه وسلم اوس درود دا څه شیز دی ولې دومره تاکید بیا الله کړی دی په دې کې درته یو راز ښیم او د درود شریف درته یو دوه حدیث ښیم چې فضایل یې څه دي او بیا د هغې نه درود شریف دا داسې وظیفه ده چې دا په هر حال کې قبلېږي درود شریف دا داسې وظیفه ده چې دا په هر حال کې قبلېږي مونځ کې قبلېدو نه قبلېدو چانس دی حج کې دا څوک نشي ویلی چې قبول شوی دی زکات ورکې داسې څوک نشته چې دا هغه ته ووایي او دا قبول شوی دی هر څه کې جهاد کې څه کې دا څوک نشي ویلی چې دا قبول شوی دی درود شریف واحد داسې وظیفه ده چې دا قبلېږي کله ته وشي او که نه شي عمل وي که نه وي دا قبلېږي وجه څه ده راز پکې څه دی اگر راز درته ویم او بیا درته یو دوه حدیث د فضایلو ویم بس بله خبره راز پکې دی د ځان پوهه کوي او هغه دغه ستا د دې تصوف مقصد هم دی که دې درود شریف کې تاسو سوچ وکړئ که نه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد د دې تصوف د دې درود شریف پر ټوله ترجمه باندې سوچ وکړئ په دې کې مې نشته زه او ته او زه دا ویم او ته دا وې ربه زما دپاره دا وکړه د ده دپاره نه الله اللهم صل على الله ته رحمت نازل کړي په خپل نبي باندې صلی الله علیه وسلم هغه په حال باندې لکه څنګه چې په ابراهیم علیه السلام رحمت او صلات ویله د نازل کړی دی هغه په حال دی نازل کړی دی دغه رنګې په رسول الله مبارک باندې راز پکې دا دی چې په دې کې مې نشته او په کوم عمل کې چې مې نه هغه قبولي او دا د تصوف مقصد دی چې دا مې رانوځي زه انا د تصوف غټ مقصد دا دی چې زما استاد دې رانه مې وځي زه نه انا ربكم الاعلى فرعون ولې راغی ولې وغورځېد انا رب زه لوی رب یم زه موږ او تاسو په خانه د ورځې څومره خبرې کوو جګړه راشي ته ما پېژنې زه څوک یم اعوذ بالله د تصوف په معانه کې او د تصوف په تشریح کې به علما لیکي دا باندې ټیم کې ګوره شرکیان الفاظ دي دا کفر کوي دا خبرې خو عوامو ته یا تاسو ته کول موږ او تاسو په نسبت خلک په دې ځان پوهه کوئ عاجزي د لوی شي دی په دې سیسي عاجزي د بدلوت کې رب ته کې زمونه بدل سکاوي ته واسه زما بسوي نه زما بس صفت کې د خپل نبی وکم رب چې دې صفت کې بس زما بڑا خوشاله نو راس بګی دا نه چې باندې کې مې نشته پدې کې زنيشته پدې کې هغه نشته پدې کې ته نشته هم وو یې دا پدې نشته دیو جن درود
هر حال کې قبول دي او چې کوم عمل قبولي لکه حدیث مبارک کې راځي اوس په فضایل کې راوړی حدیث کې راځي د قیامت په ورځ به یو سړی جهنم ته رواني عمل به وي جهنم ته رواني حضرت آدم علیه السلام هغه رسول الله مبارک ته وستا یو امتی جهنم ته روانه پیغمبر علیه السلام په فرشتو ته یو دی دا سړی را واپس هغه به سید مشهور دی ودرېږي سید مشهور دی ودرېږي دا زما امتی دی سید کدا نیک عمل شته نه حکم شوی دی تاسو ودرېږي سید سید کتا شو ودرېږي الله تعالی یا الله دا زما امتی دی الله ته پته خدا دا الله رحمت ته خیر الله دا علم دی الله رب العزت ورته ښه وی دروي هغه به ودرېږي یو کاغذ به الله نبی رسول صلی الله علیه وسلم دا کاغذ والی دا وسره تاسو نه دی وزن کړی اعمالو کې سدي دا هغه درود نشي تا په ما باندې دا بګینې ولر شي دا چټي ما سره پراته و دا سره ولر کې چې په پرونه کې کیږي پرونه اوچته شي جنت به راشي هغه به راشي رسول الله مبارک لاس مبارک په خپل کې صلی الله لاس مبارک په خپل کې او بیا به ورته وي څه کې پیغمبر علیه السلام ورته د تاسو نبی زه پیغمبر د الله یم هدا سو هغه درود دی دا به د ما سره جمع کېدل دا ما جمع کړي په دې کاغذ کې ما سره دا قبول دي دا قبول شوي دي وی هغه به د جنت په ځای د جهنم د جنت پروانه به ورته میلاو شي او شکر لوی ذات دی ورو درود په منګه وایو رسول الله مبارک باندې رحمتونه به موږ راځي یو ځل په باندې درود وایي الله رحمت به الله پتا باندې نازل بل یو روایت کې راځي یو ځل په باندې درود وایي او یا رحمتونه به الله پتا نازل کی څومره لوی شان ولا دی څومره عظیم شان ولا دی عبد الله بن مسعود فرمایي و یو ځل می منځو کو دعا یاران الناس رسول الله مبارک الناس پیغمبر علیه السلام ته دعا میں کوله دعا نه پس درود میں درود ویل دیږي چې څنګه درود ختم کړ رسول الله مبارک راته عبد الله اسوار اوس په دعا قبلي اسوار اوس په دعا قبلي اسوار اوس په دعا قبلي درې پیری ورته فرمایي درود لا شی واحد وظیفه ده دی وجه علماء وایي چې خپل دعا شروع کوي مخکې دې درود وایي او چې کله دعا ختموي هم ته درود رستوای بدغه دعا باندې الله رب العزت مهر د قبولیت لګي سبحان الله ویل غواړي کنه غواړي او ما پرون د هیڅ خبر وکړه ما ورته مې فضایل ډېر زیات دي لږه خبره بدلته وکړه د درود په فضایل او بیا خپل خبره ختمه او هغه دا ده کله دین دنیا خیر غواړي کله دین دنیا خیر غواړي د چا اولاد نشته د چا روزګار خراب دی د چا څه قسمه مسلې دي د اول نه تر اخره پورې دنیاوي دي او اخروي دي صرف درود خپل وظیفه کوي ټول مسائل به الله حل ټول مسائل به الله حل نو دوه خبره مې درته عرض کړې یو به د درود اهتمام کوو ان شاء الله او دویم خبره چې کومه اهم ده د نسبت خیال به ساتو ورخه د نسبت خیال به ساتو سید د طرف تاسو ته حکم کیږي څه خبره تاسو ته عرض کوي څه تاسو ته ملاویږي په هغې باندې عمل کوي پیر دا نه ده چې بس دا هغه پنجابیانو ته خبره کوي داسې نه ده چې بس دا ستاسو د جنت ټیکهدار شو دا رهنمایي تاسو ته به د جنت لاره سیده کوي دا لار به همې لار شي په دې بدله دا لار خطا ده دا لار سیده ده دې ته اصلاحي ډاکټران ویلی کېږي دې ته اصلاحي ډاکټران ویلی کېږي زموږ پیر صاحب قاری عبدالغفور صاحب مدد الله العالی الله دې روغ ساتي د هغه په اړه چې به لاړو هغه به دا فرمایل خپلو مریدانو ته د هغې هغه خبره د تاسو سره به شیر کړم هغه خپلو مریدانو ته صرف دوه خبرې کوي یو د خدایانو حق ورکوي د مخلوق حق مه خورئ د الله حق ادا کوي لمونځ مه قضا کوئ او درېیمه خبره کوي وروڼو تاسو ته کوم څه پته لري چې په عمل کې راشي په ګیره باندې ډېر سخت کېږي ګیرې مه قضا کوئ دا د رسول الله مبارک هغه سنت دي زه تاسو داسې یو تپوس کوم چې په مخ د ځمکه باندې
والضحى والليل إذا سجى بدل مخنا بدل كل مخو نشته كذا سيس لنا نضاري مبارك بمخبأ الخطير قنا رسول الله مبارك جرى مبارك كور جرى خصنا جرى زمان ما نوجوان تسيس كم يوسيس بدوك كيا تولي كم يوسيس لا بغرور كيا تولي كم يوسيس كدين غرزة ولي تستادم ريولوي نسبة لا الله النبي كذا قيامة اللهم مكا فدي حالتك مرجع كسر مخامخ كين زدي مرجع تهمرو زمن دوستا سمريوا أسرلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن دوستا سوسيو بيوا أسرلا نوري نشته نوري أسري ختمي دي دعا أسرلا من قيامة بروز بعدين بتشكي دعا أسرا كحديث كرامي سنة عشرة بيان كذا الله النبي الذي يخبر أمة سرسوم ربنا واحد وكم ألفاظ وكذا تحصل هذا ألفاظ بيان وإذا قيامت تورد بأن الله رب العزة تور مخامخ شيء تيالا تاويل قيامت تورد بالدنيا ولا يالا تاويل تشوف ورد تيجي جوان ده بديل عذاب نوركو بيجي استغفار كي بديل ننزل استغفار كم أزديك موجود يا خدای دې پر جهنم نه بچي إذا بدي بعدين بس نشيء أبو بوليسيرات بعدين بودري أبو بوليسيرات بودري كحديث كرادي حضرت جبريل براش دومره بواري كذا ملا مباركة بستريش جبريل بوقت بني وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بس نشهد له شكر الأخير أمتي جنة كني داخل كره نشهد شكر ما بدي بوليسيرات بعدين تهكر هني نزل زمان أستاذ بارا حبتكم رجلا قال كريم زمان أستاذ بارا حبتكم خبر بچين رياض قال حسن حسين خبر لورد فاطمة ربنا فاطمة سؤال من نقول لما زمان أمة سلام جبريل الله شباب تقوسوا أبي برا نروح أخلي شكر زي خشانة كذا شكر ما لتستليني لك جبريل عليه السلام بفرزي بيا برازي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله فاقبي لما بيغمبر تواه ولا سوف يعطيك ربك فترضى من بستاو أمتي وازي نبهلو من بستاو أمتي وازي نبهلو ده هذا النبي صلى الله عليه وسلم شكرا فرماني تحسن جسدك بدي مخجارك وما يتكوي فلبا دماغ لنا غلط من يستا شروع فرون بلد دماغ فتنا لegi كم حال كرازي كم اس كم چلاس ظاهر دایا تو ساتي باجي مرګري وي باطن پاک پکار دے نا ظاهر دا باطن تعالی د تعالی کا ظاهر دے برابر باطن باندې الله برابر کی بل ظاهر خپل استا ظاهر دا د باطن رنګ استا باطن دا د ظاهر رنګ لهذا الجل قال رسول الله مبارك صلى الله عليه وسلم السنة مطابق درود اهتمام کوي او بیا د اخر کې خبر عن رسول لدي حق مفرد دخلان د جند حق ورکي مزمه قضا کوي دروغ موارد د چا در باندې حق د شهید څومره لوی مقام دی عمر لوی مقام دی وجګل د شهید روح قبض کیږي حدیث کرالي الله فرشتو ته تاسو او پاشي متراجي او دا روح قبض کیږي او حدیث کرالي وي الشهید د ځان سره پردي یو روپۍ ویوړه د جنت روپۍ په حرام ده سوچ کوي ورو کچا د بیان میان د حق د راو کړل کچا پردي حق والے دا ولې په توافونو نه ماږي دا ولې په حجونو نه ماږي دا په خیراتونو نه ماږي سچانه دی راستي راغله به ورکه کاغه نه دا اولاد به ورکه کدا اولاد نه دا وارثانو به ورکه او کنه څومره دي بیا راستي دا غد نه موږ صدقه کې جیب کې نه کړی غریبانو به ورکه دې خبرو به اهتمام وکړو الله دې موږ تاسو ته عمل توفیق راکړي چې څنګه تویل دې مرګونو به عهد اخلي چې درود شریف وایي پایو وګڼه الله صلی الله علیه وسلم او سونه وایي پس چې سونه یې مرګره بدل کړي ولې دې په خبرو کې